دا دو سیزونو تابعداری اللہ پا منگ لازمہ کردی دا یو دا اللہ ذوالجلال دا خپل ذات او یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت دا دو سیزونو دی چی دی منگ تابعداری بکو دیتا مسلمانی وی او که منگ دا اللہ دا ذات تابعداری ونکڑا او یا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت تابعداری ونکڑا نو زمونگ ایمان او زمونگ اسلام بناقصی نو دا نبی علیہ السلام دا سنت و تابعداری دا غی پا سنت و باندے عمل کول دا دا اللہ پا حکم دی گونے ذکر منگتا اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ دا حضور پاک دا وجود مبارک دا غی عقیدہ مبارک دا غی اعمال مبارک دا غی اخلاق دا ستاسو دا پارا نمونہ دا اطویعوا اللہ و اطویعوا الرسول اللہوی زما تابعداری بکوے او زما دا پیغمبر تابعداری بکوے نو دا پیغمبر علیہ السلام تابعداری دا حضور پاک دا سنت و تابعداری دا یوزل دا دوارو جہان و مبارک سردار فرمائل کل امتی یدخلون الجنہ وی زما طول امت بجنت تداخلی گی الا من ابا مگر اغا کسان چے اغی انکاریان شو چے چا انکارو کو ابا جنت تنزی باقی بطول جنت تزی نو صحابت پوس کے من ابا یا رسول اللہ دا چے توے چے انکارو کو دا سوک دی نو وی فرمائل من اطوانی اغا چاچ زما تابعداری اکلا دخل الجنہ جنت تب داخل شی ومن عصانی چاچ زما تابعداری انکلا فقد ابا زما دا خبر ند انکارو کا دا اللہ دا حکم نے انکارو کا دکا چے اللہ وی زما تابعداریو کے نو میں زما دا حکم انکارو کا او میں دا اللہ دا حکم انکارو کا او چے دا اللہ دا رسول دا حکم انکاری شو دا جنت پا مقابلہ کے دوزخ تبزی رونا من دا دوارو جہان و مبارک سردار خپل مشر گانا لی دی چی ایمانم پیراوڑ خپل کی دے دا اللہ لے گلے شویخ کل پیغمبر دے او اللہ وی کی دے میں دے دا پارا درو لے گا کی رد دا سنت و تابعداریو کے نمونگ با دا حضور پاک دا سنت و تابعداری کو او پا دا غا تابعداری کی با مونگ تا اللہ جنت را کے صحابہ دا حضور پاک دا سنتو دیر زیادہ تابعداری کرلی دا او گڑے پا گڑے اخپل خواہشات پریخی دی او دا حضور پاک سنتو پسی لگی دلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یوزل دا مدینی پا کسا کی گردے دا دا دی رعیت حالات پہ معلومون نو پا دی کسو کی بگردے دا کہ دا شپے خو چاہتا تکلیف نشتا نو پا یو لار روانو دا یو کورن دا یو جنے شیرونه واردل او اگا جنے عشقیه شیرونه وی لکه دا سوک علک یا جنے چی پچامینی مین یو دا عشق شیرونه وی نو دا سی عشقیه شیرونه دی جنے وی پڑیر خوگ آواز او پڑیر جڑا کے نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بانے داغی جنے غی شیرونه اثرو کو نو ورتاو درید مرگری وساره دی یوازه نه دی نو پدی پریشان شو که د جنه آواز خود کور نه بار وتل گناه ده جنه کدن نه کور کې سندرم وای نو ویلی شي د گناه سندره نه که شیرونه وای ویلی شي خو آواز عورت د کور نه بار با آواز نو بس او بیا د سندره آواز د جنه چې د کور نه بار وزي او دا خو ډیره لویه گناه ده ذکا کہ دا سڑو زلزان تمائل کئی او دا سڑو شوق پیدا کیگی او اشتہے پیدا کیگی نو دا حضرت عمر فاروق حیران شو کہ زما حکومت تا گورا دا عدل او دا انصاف او بیا دا حالت چی جنے دن نسندری وی شیرون وی او عشقیہ شعر او آوازی دا دیوال نبار اوریدی شی دا خو سخت ارسوک جنے چی دا خو انتہائی لوی مجرم دا حضرت عمر آواز ورکسو کے اغی آواز دا حضرت عمر پی جند
د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دا لږ ډبل و ډبل غټ اواز یې دروند نو صحابه و اواز پیژند مشهور په دې اواز هغه جینۍ وپېژند اوهو دا خو امیر المؤمنین زما سندره واورېده او زما شعرونه یې واورېدل اواز دا به څه کېږي نو هغه غریبه غلی شو ویرېده چې اواز یې ورنکړه د دوباره اواز وکړه څوک یې دا شعرونه څنګه وی هغه غریبه نوره پاره پیدا شو وجود یې رپېږي دریم ځل یې بیا هم والا اواز ورکړه څوک یې جواب راکړه د عشقي شعرونه چې څنګه ته په زوره سندرې وی ګانې موږ به ورته ګانه ووایو نو اواز دې بار اورېدلی کېږي دا څه کې هغه غریبه نوره مو یېرېده چې دا خو امیر المؤمنین دی او زما دا خبره یې واورېده دا به څه کېږي په څه مصیبت اخته شم حضرت عمر هغه زمانه کې د دې کورونو دا دیوالونه م واړه واړو دومره غټ به نو په دیوال د پاسه دروازه خو یې بنده وه نو په دیوال د پاسه ور واوړېد ملګري ته یې راپسې راواوړه چې ور واوړېد هغه جینۍ په کور کې وه رپېده حضرت عمر ورته وایي ښه ته شعرونه وې سندرې وې او عشقي سندرې وې او اواز دې بار اورېدلی کېږي دا ولې جینۍ هم لږه زړوره شوه دغې زمانې په ښځو نرو دواړو کې بهادري وه وی عمره ولې امیر المؤمنین څه چل مې وکړه وی د پیغمبر د سنتو خلاف ورزي دې وکړه وی که ما د یو سنت خلاف ورزي وکړه تا د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه ته څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي کې خو چې دا خبره وکړه د حضرت عمر دا وجود ورپېد او حق ته ودرېده وی څنګه د دریو سنتو خلاف ورزي وکړه وی چې ته د یو سنت په خلاف ورزی ما ته مجرمه وې ته د دریو سنتو خلاف ورزي ولې کې وی ما ته ووایه ما څه خلاف ورزي او واجینۍ ورته لا دا وایي وی چې ما نه خدای په دې یو سنت تپوس کوي تا نه په دریو خدای تپوس کوي او صحابي ته امیر المؤمنین ته دا خبره کول چې د سنتو خلاف ورزي او الله به درنه تپوس کوي بس وجود یې پره پیدا شو وایي جینۍ څه خلاف ورزي مې وکړه وی یو خلاف ورزي خو دې دا وکړه چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی لا یخلون رجل بامرأة الا وثالثهما شیطان چې یو سړی ښځه دي دواړه یو ځای نه ودرېږي که یو پردی ښځه او پردی سړی سره یو ځای شو درېیمې شیطان دی شیطان د سړي په اړه کې موسوسه اچوي چې دې ښځې ته ګوره او د ښځې په اړه کې موسوسه اچوي نو ګناه ته خبره رسېږي نو نبی علیہ السلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة سړی او ښځه به ځان لکېږي نه پردی سړی او پردی ښځه ته څنګه ما کور ته ځان له ماته راننوتې دا یې د یو سنت خلاف ورزي وکړه د دویم سنت خلاف ورزي یې دا وکړه چې زما پیغمبر فرمایي چې یو کور ته ورننوځي نو درې ځله به اجازت غواړئ لاول به اجازت وغواړئ که میلو نشي دوباره به بیا اجازت وغواړئ که میلو نشي درې باره به بیا اجازت وغواړئ که میلو شو خو ورننوځه خو که په درېیم ځل هم درته اجازت میلو نشو نو بیا واپس ځه نو تا ته خو ما زما د کور د داخلېدو اجازت نه یې درکړې او نه تا ما ته درې اوازه کړي چې در ننوځم در داخل شم کور ته در داخل شم نه د اجازت غوښتې دی او نه ما اجازت درکړی دی دا د دویم سنت خلاف ورزي او درېیم دی د خدای د قرآن خلاف ورزي کړې ده د خدای قرآن کې راځي چې وأتوا البیوت من ابوابها چې کور ته په دروازه راننوځې ته په دیوال څنګه راوړی دی خو چې دا خبره وکړه حضرت عمر په ژړا شو واقعي صحابي ته چې دا خبره وکړه خو په زړه دې ورته اور بل کړ د سنتو خلاف ورزي او بیا د صحابي نه هغې خو ټوله زندګي د پیغمبر په غېږ کې تېره کړې ده او ټول ژوند د هغې د سنتو د هغې زندګي یو صحابي خو د پیغمبر علیه السلام د سنتو نمونې وې نمونې چې دا دې ورته ووایي اوهو سنتو خلاف ورزي الله به درنه تپوس کوي او په دلیل ورته ثابته کړې حضرت عمر ورته وایي جینۍ ما معاف کړه او ورته څه وایي جینۍ هم پرې زړوره ده وی ما معاف کا وی هغه ذات نه معافي وغواړه چې د چا نافرماني دې کړې ده ما نه سره معافي غواړئ بس ډېره اوږده کوره لاړ خپل کور ته او په سجده الله ته پرېوت او خدای ته په ژړا شو چې واقعي الله ما نه غلطي شوې ده خدای ما معاف کړي استغفار 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 معافي غواړي معافي غواړي معافي غواړي سحر شو پې سهار یې مونځ وکړو مانځه نه پس دې زړه ته ورته کشف وشو چې ستا دا غلطۍ معاف دي نو فوراً یې اډر جاري که وی لاړ شئ په پرده کې او دغه کور کې یو جینۍ ده په پرده کې راولئ
مکمل پرده کې چې امیر المؤمنین دی غواړي چې اوس دې تپوس وکړم چې دا ورځ رڼا ورځ ده چې دا شعرونه یې څنګه وي چې څنګه عمر فاروق رضی الله عنه اجینه راوسته پرده کې ځکه عدالت ته خو به سړی هم حاضرېږي او ښځه به هم حاضرېږي رونو حضرت عمر ټوله شپه ژړلي دا سترګې د اوښکو نه سرې راوتې وې حالانکې که موږ سوچ وکړو په دې نو غلطي د عمره ډوانه د سنتو خلاف ورزي نه ده کړې ولې نه ده کړې ځکه چې څوک د شریعت خلاف کوي نو مولا به ورته نصیحت کوي لیکن بادشاه خو نصیحت نه کوي بادشاه به د هغه د کور نه راوباسي او سزا به وله ورکوي د هغې متعلق چې څه سزا ده او کور چې دروازه مجرم نه لرکوي نو په دیواله مو راوړی شي نو هغې دروازه نه کولاوله ده خو چغې اجازت خو یې د داخلېدو نه دی غوښتې خو چغې خو یې ورته ووالې که نه چې دا شعرونه ولې وې اوس چې دروازه یې کولاو نه کړه نو پولیس والا یا بادشاه یا قاضي یا وزیر به کور ته نه داخلېږي په دیوال به خامخا وروړي هېڅ ګناه ورته نه په دیوال به هم وروړي او معلوم او یوازې نو ملګري م ورسره دي څه تهمت هم پکې نشته خو د هغه سنتو د خلاف ورزی ټکي د حضرت عمر په زړه داسې پولې ودرولې داسې چې سار دربار ته راغی دا سترګې د ژړا نه تکې سرې دي او په دې مخ باندې د ژړا هغه اثار دي اجینې راوسته وی ما خو واقعي مخالفت کړی دی او غلطي مې کړې ده خو ما ټوله شپه الله ته وژړل د الله نه مې معافي وغوښتله او زړه نه مې دا راځي کشپن د زړه ته مې دا راځي چې الله زما دا غلطي معاف کړې ده زما زړه دا و چې زما دا غلطي الله معاف کړې ده خو ستا نه تپوس کوم تا را سندرې ولې او ته څه وایي یو منه وی زه ځوانه جینۍ یم او زما خاوند هم یو نوجوان هلک دی او زما او د خاوند واده شو او د واده نه پس زما هغه خاوند 15 ورځې پس تا جهاد ته پلانکۍ علاقې ته لیږلی دی زه په کور کې یوازې پاتې یم نو چې د یو سړي د یو جینۍ سره واده شي او د دې هلک دا جینۍ خوښوي او د جینۍ هلک خوښي د ښځې خاوند یو بل خوښه مي او دا هلک دې ته جدا کې او د په میاشتو د جهاد په میدان کې ناست او دا جینۍ یوازې په کور کې ناستې نو چې داسې شعرونه نه وایي نو څه به کوي ما ته هغه خپل خاوند را یادو نو د هغه خپل خاوند په محبت او په مینه کې مې شعرونه ووایي غلطي رانه دا شوې چې د ما اواز لږ په زوره شو زما دا اواز تا واورېد حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فورا وی ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک نه که داسې څه حدیث منقولي او د حضور پاک داسې څه سنتي چې یو هلک یو جینۍ سره واده کړي او هفته پسې د جهاد له لیږه نو بس زما صبر دی او که د پیغمبر علیه السلام طریقه داري نو عمره دا دې ښه نه دي کړي وی ښځه کور ته لاړ د بیبي نه یې تپوس وکړو بیبي نه وی یو جینۍ او هلک څونه موده د یو بل نه صبرولی شي چې ګزاره وکړي نو بیبي ورته وی 3 میاشتې که خاوند د ښځې نه جدی نو دا ښځه هم ګزاره کولی شي او دا خاوند هم ګزاره کولی شي او د 3 میاشتو نه چې زیاتېږي نو بیا ګزاره ګرانه ده او چې بیا هلک او جینۍ وي نو ګزاره یې ګرانه ده نو د هغې یوې جینۍ په خبره حضرت عمر مکمل اډر جاري کو چې څومره مجاهدینو او د هغې جرنیلانو او کمانډرانو ګیر چاپیره په علاقه کې ټولو ته اډر جاري کو اعلان یې وکړ وی چې د چا واده شوي او جهاد له تللی دی نو د 3 میاشتو نه زیات به په میدان د جهاد کې نه پاتې کېږي 3 میاشتې به تیری نو دی به خپل کور ته راځي د په ځای به بل مجاهد ځي نو چې دې کور کې څه موده تېرې کړي نو بیا به ځي 3 میاشتو نه زیات به په محاذ باندې یو مجاهد واده کړی نه تیری دا یو اډر جاري شو دا ګوره د هغه جینۍ د برکت نه یو عام اډر جاري شو چې تاره سنتو ما ته وښایه په دې کې د پیغمبر علیه السلام سنت نه دې کې خو واقعي د نبي علیه السلام مبارک سنت نشته دی راشه چې سنت په دې کې نشته نو موږ به عرف له راشو په عرف په فیصله وکړو نو خبره مې چې هغه جینۍ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته یو خبره ور واچوله چې تاره 3 سنتو خلاف ورزي وکړه ټوله شپې ژړلې ساره پورې چې دربار ته او مجلس ته مسجد نبوي ته راغی د جړانې سترګې سرې دي او په مخ یې اوښکې روانې دي صحابه به په سنتو عمل چې د حضور پاک سنت به یو صحابي نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مجلس کې کېناست حضرت عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه هغه یو صادر په سر کړی و د هغې صادر رنګ د ښځو د جامې په شان دی
او نبی علیہ السلام ورته عبدالله وی دا صادر دی سنگ په سر دی. پوه شو چې د پیغمبر علیہ السلام دا تپوس دا د ناراضګۍ تپوس دی. بس زر د مجلس نه پاسې لاړ او کور تنور بل و هغه صادر یې په تنور کې وغورځه. سهار چې راغی دا په ابو داود شریف کې دا حدیث دی. سهار چې راغی نبی علیہ السلام دې تپوس وکړه عبدالله صادر دې څه کا؟ وی صاحب تاسو په انداز پوه شم چې ستاسو نو خوښ نو ما پرون په تنور کې وغورځاو. وی د الله بنده تنور کې دې ولې غورځاو؟ وی لور له به دې ورکړی بیبي له به دې ورکړی زنانو له به دې ورکړی. ځکه د دې رنګ داسې و چې دا د سړو سره مناسب نه دی، دا د ښځو سره مناسب دی. ګوره دومره د پیغمبر علیه السلام په معمولی نظر چې پوه شو نو غون قیمتي صادر اورته غورځوي. نو حضور پاک مبارک فرمایل چې سړي به هغه جامې چي چې هغه د ښځو په شان ني، په بناوټ کې به هم د ښځو جامه نه اچوي او په رنګ کې به هم د ښځو جامې نه اچوي، او ښځې به هغه جامې نه اچوي چې هغه د سړو په شانتې وي. که بناوټ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده، او که رنګ یې د سړو په شانتې دا هم ګناه ده. دا بالکل ممنوع دی. بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه سړو او ښځو لعنت ویلی دی. لعن الله المترجلات، هغه ښځې چې هغې په جامه کې او په شکل کې د سړو په شان ځان برابروي. ویښته لکه د سړو دې زمانه کې ګورې ډېرې زنانه د سر ویښته دا لکه د سړو په شانتې جوړوي. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی، ګناه کبیره ده. یا جامې د سړو په شان جوړوي، یا پیزار د سړو په شان جوړوي، یا په لاره چې ځي ګرځي لکه د سړو په شانتې ګرځي. مترجلات ورته ویل کېږي. دا سخت جرم او سخت ګناه. او لعنت د نبی علیہ السلام ویلی دی، وی د الله لعنت دی پچا؟ المتخنسین من الرجال، هغه سړي چې د ښځو په شانتې شکل جوړوي، سړو ویښته د ښځو په شانتې، یا جامې د ښځو په شانتې، یا د جامو بناوټ ډېره لکان ګورې اوس دقسې جامې چې لکه د ښځو رنګونه او د ښځو شان بناوټ. په دې د دواړو جهانو مبارک سردار لعنت ویلی دی. درونو د حضور پاک سنت نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو مثال ورکوي. وی زما ستاسو داسې مثال دی په مشکات شریف کې دا حدیث دی. لکه یو سړی اور بل کې اور، وی چې اور کله بل شي دا پتنګان راځي دی اور له خشته ورته ښکاري ښکلې. وی دا سړی لګیا دی دا پتنګان د دې اور نه شړي چې اخوا شی مه راځئ، ګورې دا اور خو تاسو ته خشته ښکاري خو ګورې منځ کې تبی ده. لیکن پتنګان د دې سړي خبره نه مني، دی نیغ را روان دي او اور ورته ښکلی ښکاري سور مزیدار، نو اور ته را روان دي. خو چې د هغه سړي خبره ونه منله او دې اور ته رالل پکې ور پرېوتل نو لوخړه شو سوځېدل. وی دقسې زما ستاسو مثال دی. تاسو ته دا خواهشات او دا ګناهونه داسې ښکاري لکه اور د لمبې په شان خشته سور، نو تاسو په منډه ور روان یې. او زه درته وایم چې مه راځئ، ګورئ دا راته ښکلې ښکاري خشته، خو که ورلی نو دننه ګورې تبۍ ده، دننه هلاکت دی. نو وی تاسو په ما غالب شوی او په دې اور کې ځان داخلوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم مثال ورکوي. وی زما ستاسو داسې مثال نه لکه یو سړی یو کور جوړ کړي او په هغه کور کې غشته ښکلې درستخان وغوړئ او قسم قسم خوراکونه پې د پاسه کېږي، او یو استازي ولیږي چې ورشه دا خلک راوبلئ چې راننوځي په دې کور کې دننه ډوډۍ ده او قسم قسم خوراکونه دي چې هغه وخوري. وی چې څوک د هغه استازي خبره ومني خو کور ته به داخل شي او د هغه درستخان نه به خشته ډوډۍ وخوري، او که څوک د هغه استازي خبره ونه مني نو کور ته هم داخل نشو او په کور کې دننه ډوډۍ مو نه خوړه. وی دا کور جنت دی، دا کور جنت، او دا چې کوم درستخان پکې غوړېدلی دی دا د جنت نعمتونه دي. او وی دا چې کوم استازی دی وی دا زیب، نو کوئی چا زما خبره ومنله او د جنت دې کور ته داخل شو د جنت خوراکونه به وخوري، او که چا زما خبره ونه منله د جنت کور ته به داخل نشي او د جنت مزې او خوراکونه به نصیب نشي. نورونو سنت د حضور پاک د هغې تابعداري د جنت ذریعه ده. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی امام ابو داود رحمت الله علیه، دا حدیث لوی استاذ دی، ډېر لوی سړی دی، دومره لوی سړی دی چې 24 ګنټې دا حدیثو په تکل کې به 24 ګنټې دا مانا چې په خوب کې
او د خوب نه مخکې او د خوب نه وروستو. د دې علماو دا خوبونه هم د محدثینو د احادیثو سره تعلق لري. خوب کې هم دغه احادیثو کې چکرې. نو همیشه د پیغمبر علیه السلام احادیثو درس پې کو. دومره لوی سړی و چې په هغه زمانه کې یو لوی بزرګ و، سهل تستري رحمت الله علیه، لوی بزرګ و. نو هغه یو ځل د امام ابو داود صاحب مجلس ته راغی. چې راغی نو خلکو دته وی صاحب ده ونه پیژن، وی صاحب دا هغه سهل تستري دی، ابو ذر چې په بزرګۍ او په نیکۍ مشهور دی. نو امام ابو داود صاحب ورته زر ورپاسېده او ورته رغاړه وت. نو هغه سهل تستري ورته وی صاحب زما یو حاجت دی، تاله راغلیم زما دا حاجت په پوره کې. امام ابو داود ورته بالکل چې زما په وس کې پوره کوم به. وی ستا په وس کې دی، ما سره وعده وکړه چې پوره کوې به. وی تی ما ته ووایه که نه چې زما څنګه په وس کې دی، که زما وس کې خامخا به پوره کوم. وی نه ستا وس کې دی، ما سره وعده وکړه چې زما دا خبره به پوره کوې. وی ښځه وعده مې ده چې زما په وس کې پوره کوم به. وایه څه دی؟ وی امام ابو داود وی دا ژبه دې راوباسه چې دلې ښکل کړم. وی زما په ژبه څه کوې چې زما ژبه ښکلې؟ وی ګوره ما سره دې وعده کړې ده، دا ستا په وس کې ده دا ژبه راوښکل، دا راوباسه چې دله ښکل کړم. وی زما ژبه ولې ښکلې؟ وی په دې ژبه ته د پیغمبر علیه السلام د احادیثو درس کې. ته وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا، حضور پاک دا فرمایلی دی، حضور پاک دا ویلی دی، حضور پاک دا کار کړی دی، د دې نه منع کړی ده. نو چې په کومه ژبه ته روزانه د حضور پاک د احادیثو درس کې زړه مې غواړي چې دا د ښکل کم مزل مې دې پسې کړی. او دا کم کتاب چې لیکي زمونږ په لویه دوره کې طالبانو ته دا کتاب مونږ ښایو، سنن ابي داود. د دې کتاب متعلق هغه خپله لیکي، وی چې د چا په کور کې زما دا کتاب موجودی، وی دې داسې وګڼي لکه د په کور کې پیغمبر علیه السلام موجود دی او د سره خبرې کوي. من کان فی بیته کتاب ابی داود، د چا په کور کې د ابو داود کتابی، فکأنما فی بیته نبی یتکلم، داسې دی وګڼي لکه پیغمبر زما کور کې موجود دی او ما سره خبرې کوي. څومره لوی سړی، د احادیثو لوی امام. لیکن یو ځل د دریاب په غاړه ولاړ دی، یو سړي انټوشې وکړ. هغه سړی په یو بحري جس کې یو بحري غټه کښتۍ وه، په هغې کې هغه چې انټوشې کو. نو بعضې وخت چې سړی انټوشې کوي نو مسله د دین هم دا ده چې دې کوشش وکړي چې دا مخ پټ کړي، په لاسو باندې پټ کړي یا په څادر یې پټ کړي، او یا که خلک یې د خلکو نه مخ بل طرف ته واړوي، ځکه دې سره د خولې نه لاړې وځي، نو چې بل مسلمان ته ضرر لاړ نه شي. او بل دا دی چې سړی پې بدي ښکاري. نو بیا د شریعت مسله دا درونو ګورې دا سنت معلوم کړئ ښه چې په دې عمل وکړو. نو چې دې انټوشي وکړي نو دې ووایي الحمدلله، دا لفظ دی ووایي الحمدلله، دا معنا چې الله له ثنا ده. دا ولې دې وخت کې وایي الحمدلله؟ ولې وایي؟ نو یو وجه خو یې دا ده چې لیونی انټوشي نه کوي، روغ سړی انټوشي کوي. نو چې دا انټوشي وکړه نو دې وایي شکر دی خدای تعالی ثنا ده چې لیونی نیمه او روغ دی پیدا کړی. بل د انټوشي سره د بره نه د دماغو نه دا نزله او دا رطوبات دا بار روزي، نو دی به د خدای حمد وایي چې شکر دی خدای انټوشي مې وکړه چې په دې مخ کې او په دې تندي کې مې کم ګند دی چې هغه تې بار راوت. او درېیمه وجه څه ده؟ درېیم دا ده د انټوشي وخت کې د سړي دا شکل بالکل بدل شي. که تا ځان ته پینه کې وکتل ځان نه به مو یریږي، بالکل خوله کولو شي، پوزه بل شان شي، سترګې بل شان شي، مخ بل شان شي. د انټوشي کې بالکل د سړي دا مخ داسې چې لکه ته به چې د ده نه څه دیو جوړ شو که څه بلا ترې جوړه شوه. نو چې دی بیا فورا انټوشي نه مخ یې سم شي، دی وی الحمدلله شکر دی خدای چې دا مخ خو مې روان شو، پوزه خوله سترګې خو چې واپس سمې شوې. که د دغې انټوشي په حالت کې چې د ما کم مخ جوړ شي، که په دې حالت پاتې شو خدا خو به بیا ما نه خپل بچي او قدم یریږي. دی وی الحمدلله چې شکر دی مخ مې ستا واپس ټیک که. نو دی به الحمدلله وای. او چې څوک یې واوري نو هغه به یرحمک الله وای. نور الفاظ هم پکې شته خو تاسو به نور یاد نه کړی شئ، دومره هم کافي ده چې انټوشي کوي څه به وایې الحمدلله، او چې څوک یې واوري هغه به څه وایي یرحمک الله، تا دې الله رحم وکړي. ولې؟ ځکه دا خو د بیمارۍ څه نښه ده، نو خدای را باندې رحم وکړه دا دعا به. خو نبي علیه السلام مبارک په مخ کې یو سړی انټوشي وکړه، هغه وی الحمدلله، نو حضور پاک وی یرحمک الله. نو بیا بل سړی انټوشي وکړه، نو نبی علیه السلام ورته یرحمک الله ونه وی. نو هغه سړی ورته وایي د الله رسوله وی هغه انټوشي وکړه تا ورته یرحمک الله وی، او چې ما ونه کړو ماته دې او چې ما وکړو ماته دې ونه وی. دا ولې؟ وی هغه الحمدلله ویلو ځکه مې ورته ووی
تا الحمدلله ونه وي نو ځکه مې درته ونه وي. نو علما لیکي چې څوک انټوشي وکړي او الحمدلله ووایي نو ته ورته یرحمک الله ووایه، او که هغه الحمدلله نه ویلې نو خیر دی که ته یرحمک الله نه وایې بلکې مه وایه ورته. او که درې ځله هغه انټوشي وکړه درې ځله ورته یرحمک الله ووایه، او چې دریو ځلو نه زیات شو بیا ورته مه وایه. ځکه یو سړي یو ځل انټوشي وکړه حضور پاک ورته یرحمک الله، هغه وی الحمدلله. بیا انټوشي وکړه سړي وی الحمدلله، حضور پاک ورته یرحمک الله. هغه بیا انټوشي وکړه وی الحمدلله، حضور پاک ورته یرحمک الله. چې په درېیم ځل یې وکړه وی الرجل مسکوب، وی د دې سړي زکام دی، دی جوړ بیمار دی. نو چې درې ورځو نه انټوشي زیات شو نو که بیا ورته نه وی نو پروا نشته. ګوره دا د شریعت خبرې دي. اوس دا یو رکوټې سنت دی. هغه سړي په هغه دریابي کشتۍ کې انټوشي وکړه نو د شیشې نه یې مخ رابار کړه. نو امام ابو داود د دریاب په غاړه ولاړو ده واورېده. نو ګورې د دین بله مسله م واوره، دا یرحمک الله واجب دی، دا به وایې خامخا. بعضې علما وایي دا واجب دی، خو دا په هغه چا واجب دی چې مجلس یو دی. که مجلس جدی نو بیا واجب نه دی. لکه دی جماعت کې چاوې انټوشي وکړه نو د جماعت ته خلک به ورسره یرحمک الله وایي، او که په دې لاره څوک روان دی هغه یرحمک الله ونه وایي نو پروا نشته، هغه مجلس جدا دی. نو چې دې سړي په دې دریابي کشتۍ کې وی انټوشي وکړي الحمدلله، امام ابو داود د دریاب په غاړه هغه واورېد. اوس مجلس یې جدا دی، کشتۍ کې د دریاب په غاړه، که دې یرحمک الله هم نه وایي څه ګناه پې نشته، لیکن بیا هم وایي یاره ودرېږه د پیغمبر په دې سنتو عمل کو. نو هغه یو کشتۍ خو دریاب په منځ کې وه، یو رکوټې لانچ والا وړی کشتۍ والا ته اشاره وکړه دې خوا راشه. وی دې غټې کشتۍ ته به ما په 100 پیسو بوځې، وی په 3 درهمه 3 روپۍ پکې کېناسته غټې. وی ما ته به بیا ودرېږې ما به راولې. وی ښه چې دې ورکوز که کشتۍ ته وروخت سړي له ځان ورورسو. وی دا انټوشي تا کړې؟ وی یرحمک الله. هغه ته یې ور واورو، پہ لازم نو وروا ویرو، یو غیبی آواز ورتاو شو وی اے امام ابو داودا پا 3 درهم دی جنتو گٹ، پا 3 روپے دی جنتو گٹ. خبر دا 3 روپو نه پا سنت و عمل، پا 3 روپے یو سنت جم دیکھ دا پیغمبر علیہ السلام. اگا کشتے کی چی نورو خلقو کتلی او خو لکا 3 روپے دی یو سنت تا پارا ورکلی، اگیب پی سون عمل کری جنت تیزان لاو گٹ. دا حدیث لوی استاد لوی عمل، او دا پوٹھی نہیں غندی دا سنت و تابیداری دا دوالو جہان و مبارک سردار فرمائے. گورا عقلی یو حدیث ہوئی خو عقل لپکی لوی دخل دے، من احب سنتی فقد احبنی. وی چاچے زما سنت و سلمین اوکلا ما سلمین اوکلا. سنت طریقے تا ہوئی چاچے دا پیغمبر طریقے سلمین اوکلا، چا سلمین دا پیغمبر علیہ السلام سلام چې د ما په طریقې چا خوښوي خو ما سره یې مینه ده که نه. ومن احبني کان معي فی الجنه، وی چې چا ما سره مینه وکړه جنت کې به ما سره ملګري وي. دا مطلب نه دی چې جنت ته به ځي، نه، جنت کې به د ما ملګري وي، ما سره به یو ځای په جنت کې وي. یو لوی شاعر په ایران کې بیدل نوم و، بیدل ډېر عشقی شیرونه ډېر مزیدار او خشته د عشق ډک شیرونه.
یاره دا سړی چې دا شعرونه چا ویلی دي که نه دا بېدل دا خو بس ډېر لوی ولی الله د زمانې وی د ملاقات پکار دی ځکه ډېر د عشق د نبی علیه السلام او د الله د عشق خشته خشته شعرونه او خشته خشته نعتونه یې جوړ کړي دي دا به ډېر لوی بزرګي دله خو دې بېدل له خو ملاقات له تلل پکار دی نو د هندوستان نه روان شو ته هغه زمانه کې خو لارۍ موټرې نه وې نو ایران ته یې ځان ورسو پارسي شاعر چې تپوس یې وکړه د بېدل وی دا مخامخ یې کور دی نو چې دروازه یې ورته وواله اوله راووته ده خو دا خیال و چې دا شعرونه یې ډېر خشته دي مزېدار دي اعلی ښکلي شعرونه دي نو چې دا شعرونه د داسې دي خو دې به ډېر لوی بزرګي ښکلې پټکې به یې والي او د سنت جامې به یې چولې او خشته ښکلې ږیره به یې تسبیح به یې لاس کې وي دینداره به چې د دروازې نه سړی راووت سړی سونا مونا دی ږیره هم نشته او برېت هم نشته او سر هم سر تور دی او جامې هم د انګریزانو د لباس په شانتې دي نو دا سړی ورته وایي چې بېدل سره مې کار دی وی زه بېدل یم وی شاعر بېدل وی همغه زه که نه اوهو بس خو چې څنګه یې ورته وایي چې زه یم د هغه په لکې خو یو شکل و که نه د دې شعرونو نه په لکې یو شکل راغلی و دا خو به ډېر لوی عجیبه خشته ښکلې شعر نو بس فوراً ورته غصه شو زه د هندوستان نه ستا ملاقات له راغلی یم ته د پیغمبر علیه السلام شعرونه وې بېدله او ریش را مې خراشي او ګیره خری دا څه کې دا شاعران هم حاضر جواب وایي هوښیاري او ورته څه وایي وی ریش را مې خراشیم ولکن دل مسلمان را نه مې خراشیم وی ګیره خریم خو د مسلمان له نه خریم ګیره خو خریم خو د مسلمان له نه خریم لکه مسلمان ته ضرر نه رسوم بعضې خلک اوس هم دا وایي که ته ورته یاره وره ته خو ګیره خرې او دا ولې کې یاره وایي ګیره خرې یم خو ستا په شانتې نیم ښه نور عمل مې ټیک دی نور نه دی موږ څه خبر یو موږ خو دې ظاهر ته ګورو یا که ورته ویې لکه ته خو مونځ نه کې مړه تا دونه مونځونه وکړل تا نه اوس هم ښیمه ته کوه مونځونه هلکه نو مونږ خو ستا دی مونږ ته خو پیغمبر دغه مونځ ښولی دی چې مونځ کوي بس دا ښه عمل دی نو د انسان عمل چې باندې یو سړی اعتراض وکړي چې دا ګناه کوي نو موږ د خپلې ګناه دا نه وایو او یاره یو سړی دې ګیره خورئ او ته ورته ګیره خورئ داسې مه وایه داسې وایه او یاره بېشک دا ګناه کوم ما ته دا وکړه چې خدای توفیق راکړي دا ښکلې خبره یا د الله نه زم سوال کوم چې خدای پاک توفیق راکړي یا یو سړی دی او جامې د انګریزانو دي او ته ورته وایې د انګریزانو ما جامې دی اغوستې دي هلته څه وایي زه مړه تا څه کوم داسې دغه شړی بادې کړی او کوم جومات ته یې باد کړ خدای پاکه ښه نه ده چې تا ته نصیحت کوي په دې غوسه کېږي ولې چې تا ته وي لباس د انګریزانو دی یاره واقعي ښه نه ده ګوره ګناه ته ګناه ویل دا هم جرم دی خو چې ګناه ته ګناه ووایې ممکن د خدای به دې واړی خو چې په ګناه فخر کوې او څوک درته وایي دا ګناه مه کوه هغه له رټ جواب ورکوې په دې ګوره الله ډېر زیات خفه کېږي نو هغه وله اوس څه وایي او ورته وایي چې ښه ریش را مې خراشیم ګیره خو خوریم دل مسلمان را نه مې خراشیم وی د مسلمان زړه نه خریم چاته ضرر نه رسوم دا هندوستانی ورته څه وایي وی غلط گفتی دروغ دی وی غلطه دی وی دل رسول الله را مې خراشي د پیغمبر زړه دې خریلی دی ته خو د پیغمبر زړه په زړه چاله راکاږې او ته یې د مسلمان نه نه خریم بس بېدل حیران شو سنت و اتباع د پیغمبر سره مینه ده سنت و خلاف ورزي د پیغمبر دشمنی ده نه د ایران نه خفه کېږې ما بعضې وروڼه به کیدای شي د ګیرې په خریلو کې مبتلی زه به د خدای نه سوال کوم چې خدای توفیق ورکړي خیر دی په دې مه خفه کېږې خدای به توفیق درکړي انشاءالله د ایران نه دوه کسان استازي رالل پیغمبر علیه السلام نو کافران په دې خبره سوچ وکړئ ښه کافرانو مسلمانان نو چې نبي علیه السلام او دواړو ګیرې خریلې وې چې نبی علیه السلام له رالل مخې ته بل طرف ته واړه حالانکه کافر چې یو عمل کوي نو خو کافر دی که نه هغې ګیرې خریلې وې حضور پاک مبارک د مخ بل طرف ته واړه وی دې سره تاسو خبرې وکړئ صحابه ورته وې ما نه یې خوا کې ګیرې ولې خرئ رسول الله مبارک فرمایي اخف الشوارب بریت لنډ کې بریت واړه کې په قینچې کټ کې لنډې کې وعف اللحا ګیرې ګڼې کې ګڼوالی لفظ دی پکې ګڼوالی وعف اللحا ګیرې ګڼې کې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک وینا او زمونږ د یو کتاب لیکي طریقه محمدیه یو کتاب دی ډېر مزیدار ښکلې واقعات د عبرت خبرې دي پکې هغې کې یو روایت راوړی دی
وی چې څوک حج له لاړ شي او د مدینې منورې ته لاړ شي د حج نه مخکې یا وروستو او هلته پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام پرې واچوي او ږیره یې خریلې وي په قبر مبارک کې دننه د پیغمبر علیه السلام مخ بل طرف ته اړه واجب ده ګورې سنت هم نه ده رونو دا او ډولې ډېر خلک دا وایي یاره که ږیره مې پرېښوده ډولې به نه ښکارم تاسو ټولو نه زه په جمع یو تپوس کوم ما ته رښتیا وایه چې د پیغمبر علیه السلام د خدای خوښ و که نو وایه او د پیغمبر علیه السلام شکل دا په ټول مخلوق کې ښکلی شکل و که نو که ږیره خریل د ښکلی شکل وي نو بیا به پیغمبر علیه السلام ته الله نه وي چې ږیره پرېږده هغه له خدای ښکلی شکل خوښه نو ږیره د ښکلی شکل نښه ده ځکه خو پیغمبرانو له خوښه کړې ده یو لک 40,000 پیغمبرانو کې یو پیغمبر داسې نه تیر شوی چې هغه د ږیره لنډی کړي یا د ږیره خریلي د ټولو ښکلې ښایسته ږیرې نو که د چا وي خریلي نو خیر دی نیت وکړئ الله به توفیق درکړي موږ به د الله نه سوال وکړو چې الله وله توفیق نصیب کړي یوازې دا نه نور ډېر سنتونه چې زموږ پې عمل نشته په ولاړې ډوډۍ موږ خورو په ولاړو به موږ څکو په دې معاشره کې اکثر په دې غټو غټو ډوډو کې دا چې کم دا حکومتي سطح باندې ډوډۍ وي نو اکثر په ولاړه ډوډۍ نو بعضې علما لیکي که په ولاړه سړی ډوډۍ خوري نو جایز دی منع نه دي په ناسته بهتره ده لیکن دې زمانه کې د ولاړې ډوډۍ د کافرانو یو شعار دی دا د کافرو د عیسایانو او د یهودیانو طریقه ده چې دوی په ولاړه خوري من تشبه بقوم فهو منهم څوک چې یو قوم سره ځان مشابه کوي نبی علیه السلام فرمایي دی د هغوی نه دی ولې موږ په ولاړه ډوډۍ خورو ولې موږ په ولاړه چیس کو بعضې داسې مجلسونو کې زه په خپله شریک شویم بعضې ملګرو هلکه موږ به په ناسته خورو یاره بیا به را پورې خلک خاندي ما یو زر کرته دی موږ پورې خلک وخاندي خو چې رسول الله مبارک خفه نشي د پیغمبر په سنتو عمل پکانه یا په ولاړه بول کول که یو سړی داسې جامې چولي چې په هغې کې کېناستې نه شي نو عذر دی ولا نو خیر دی لیکن چې جامه داسې وي چې دې کېناستې شي او ځای هم د ناستې وي نو په ولاړه ولې بول کوي په ناسته دې بولو کې که نه حضور پاک فرمایي وی چې ډوډۍ ده نه په ځمکه پرېوته راوچته که او چې دې راوچته کړه نو چې خاوره به پورې لګېدلې ده هغه ته وغورځوه باقي وخوره یو لوی صحابي عراق ته تللی و د نبي علیه السلام صحابي و عراق ته لاړ په حیثیت د ګورنر لاړ ګیر چاپېره نوکران ورته راته و دي غلامان د ډوډۍ خوړه یو نوړی ته لاندې پرېوته چې دې څنګه لاندې پرېوته نو د راوچته کړه خاوره یې ته وڅنډله او باقي نوړی خولې ته واچوله او چې کوم غلامان و د فارس د ایران هغې وی صاحب دا کار د خلکو مخکې ونه کې ګورنر صاحب دا د دې خلکو مخکې ونه کې بیا به وایي چې دا دې څه کوي دومره یې رسناک دی چې د خاورو ډوډۍ واخېسته خاورې ته وڅنډلې او باقي خولې ته واچوله او ته څه وایي وی اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقاء وی دې قمقلو له د پیغمبر سنت پرېږده ما ته خپل ښکلي پیغمبر فرمایلی دي چې کله ډوډۍ د نه په ځمکه پرېوته چې کوم شی خاورې سره جنګېدلی دی هغه ته یې وغورځوه باقي وخوره زه به د خپل پیغمبر په سنتو عمل کوم مسلمان به مسلمان علی چې د خپل ښکلي پیغمبر په سنتو عمل وکړي او یو حدیث مشکات شریف کې شته رسول الله مبارک فرمایي من احیا سنتی چا چې زما سنت جم دی که عند فساد امتی امت فاسد دی سنتو باندې عمل ختم دی او دی او سنت جم دی که نبی علیہ السلام فرمائی فلہو اجر 100 شہیدن د 100 شہیدانو ثواب با اللہ دل ورکی 100 شہیدانو ثواب دی زمانہ کی زمونگ پا خادو کے او زمونگ پا غمونو کے د سنتو خلاف ورزی شورو دا خادو کے خو بالکل دیر زیادہ دا کہ او شک و شبہ نشتا رواجون دی او دارنگے زمونگ پا مڑو کے پا مڑو کے سونا رسمون دی دارا تختی الواچی دا خلق دا مڑی پسکی دا دیندوانو رسم دی دا پا شریعت کی نشتا په تخته مړی واچي دغلته حلوا پخوي د هغه ماشومان هم نه خوري دې کې وله ورکوي او بې ځایه پیسې ضایع شوې دا یو رسم دی دا سنت نه دی د نبي علیه السلام بلکې ما اورېدلي یو ځای کې چې مړی شي کباب پخوي هلکه وایي دا کباب ولې پخوي وایي دا د مړي خوله ترخه شوې ده په ځنکدن کې او دا کباب ترسکوني نو خورې یې ته خوله د هغه ترخه ده او خورې یې ته ترسکون ته خورې دا اوس رواجونه دي د خلکو دی زمونږ په دې وطن کې اصل کې هندوان پاتې شوي نو ډېرې قصې پسې د هندوانو رسومات دلته کې روانې نیاز علي تا پکې څه خبره وکړه د چورۍ خبره دې وکړله نو چوري خو هسې ښه شی دی چوري چې دغه معده کې پکې سوچه غوړي واچوي او څه ورته ویلې کېږي پکې چینی مینې واچوي یا ګوړه پکې واچوي یو بهترین خشته خوراک دی خو په دې میاشت کې بعضې خلک وایي
چې یهودیانو چوری کړې وه او څوک وایي عایشې بیبي کړې وه، دا ټولې خبرې دروغ دي. د شریعت څه حکم د چورۍ متعلق نشته په دې میاشت کې چې دې میاشت کې د خامخا خلک چوري کوي، بلکې که څوک یې بدې نیت کوي چې دا د شریعت یو حکم دی او د شریعت یو عمل دی، او چې مې وکړ نو ما ته به ثواب میلو شي، او که مې ونه کړ نو ما ته به سزا میلو شي، نو دا بدعت دی، دا ګناه ده بیا. بلکې زمونږ خلک خو په چورۍ د خور لور د حق نه ځان خلاصوي. یو ښکری چوره هغه خپل حق یې چوري وړي، یا یو جوړه جامې چې د یو اختر او بل اختر کې وړي، او دا څه کې یاره جي د خور لور حق دی که نه؟ جایداد کې چې کوم د سره 5-6 جلبه کېږي هغه نه ورکې، کور کې چې د سره کېږي هغه حق نه ورکې، او دا حق دی دوه څلور ډوډۍ یو ځای کې او معدې کې او پکې صاحب ګوړه موړه واچې او وله ورولېږي، دا د خور لور حق دی. رونو ښه خوراک دی، څه ګناه نشته په دې خوراک کې، نفس خوراک کې ښه شی دی. د یو میاشتې سره دې تخصیص مه کوئ چې ګنې دې میاشت کې به زه دا خوراک کوم، په بل کې به یې نه کوم. او خور له موړی شي، لور له موړی شي، دې کې هم څه پابندي نشته، خو د یو میاشتې سره یې مه تړئ چې دا ګنې په دې میاشت کې به زه لېږم بله کې به نه. او د شریعت یو طریقه یې مه ګرځوئ چې دا د شریعت د پیغمبرانو یا د صحابو څه طریقه ده، دا طریقه یې مه ګرځوئ. داسې ډېر رسمونه رواجونه دي زموږ په دې وطن کې خوارې دي. ښځه چې په ډولۍ کې وړي نو قرآن شریف ورته په سر د پاسه کېږدي. دا تپوس یې ترې کړی چې قرآن ورځي به او که نه ورځي؟ دا تپوس ترې کړی دی؟ دا تپوس دې ترې کړی چې دا قرآن خو دې ور په سر کېښود، اودس کې هم ده او که اودس یې نشته، او بیا چې ډولۍ نه کوڅي نو قرآن ورته په سر کېږدي او په کوټه یې ور دننه کوي. تپوس وکړه چې پاکه ده او که پلیته ده، قرآن ورځي او که وله نه ورځي؟ ټیک ده قرآن شریف ډېر د برکت کتاب دی، نه هېڅوک انکار نشي کولی، خو دې له خدای قرآن نه دی رالیږلی چې ته مړو سره کټ کې وړې او یا زنانه سره په ډولۍ کې وړي، دې لپاره خدای قرآن نه دی نازل کړی. او یا زنانه چې د ډولۍ نه کوسي نو څوک غنم راوالي شاته ونولي، او څوک ماشوم راوالي په غېږه کې وله ورکړي، دا ټول رسمونه رواجونه دي، د دې شریعت سره څه تعلق نشته. رونو هغه وکړئ چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار کړي دي. دا موږ تاسو ټول منو چې دین پیغمبر علیه السلام کوم راوړی دی نو مکمل دی که ناقص دی؟ جواب راکړئ. مکمل. که څوک دا وایي چې نه دین کې لږ کمی وبولو زه پوره کوم، خو دا خو ډېر لوی جرم دی. دین پیغمبر علیه السلام موږ ته کامل راوړی دی، نو حضور پاک مبارک چې کم سنت موږ ته پرېښي دي موږ به د هغې تابعداري کوو. او که د پیغمبر د سنتو نه خلاف موږ د ثواب په نیت یو کار کوو هغې ته بدعت وایي، او که د ثواب نیت پکې نی رسم بی دې نه به ځان ساتو. نو رسول الله مبارک فرمایي چې چا زما په سنتو عمل وکړه هغه زمانه کې چې زما سنت ختم شوي دي نو فله اجر 100 شهید، د 100 شهیدانو ثواب او اجر به رب العالمین د انسان له ورکړي. دا ډېره لویه خبره ده او ډېر لوی ثواب دی. او صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام یو سنت، حکیم ابن حزام رضی الله عنه د حضور پاک یو صحابي دی، راغی نبی اسلام نه سوال وکړه، وی څه شی راولی ورکړه، دوباره بیا سوال وکړه بیا وله ورکړه، درې باره بیا سوال وکړه بیا ورکړه. چې بیا سوال کو نبی اسلام ته وی ای حکیمه، وی دا مال ډېر خوږ شی دی او ډېر مزیدار شی دی، د انسان زړه ورته شوق کې پیدا کېږي. خو که چا له چا اسې ورکه نو علي دی، خو که چا په تمه او په سوال باندې له چا نه مال حاصل که نو خېټه به یې پرې نه مړېږي او برکت به هم پکې نه. خو چې دا خبره یې واورېده حکیم ابن حزام رضی الله عنه وی د الله رسوله زما د قسم چې نن نه پس به باز د چا نه مال وانلم. حضرت عمر به غوښته وي حکیمه راشه وی ستا په دې بیت المال کې حصه د خپل حصه دی واله، وی نه باس ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده اگر چې خپل حق غشتي چې د بیت المال نه ګناه نه ده، چې غواړې نو څوک یې درکوي او نه غشتل هم بیا ښه خبره نه ده. بعضې وخت کې څوک چاله پیسې ورکوي او دی وي نه نه مه راکوه مه راکوه مه راکوه، که زکات یې پته نه کېږي خو ټیک ده، لیکن که هسې صدقه خیرات نو مالدار لم ورکولی شي او غریب لم، دا کبر مه کوه واله. حضرت عمر له نبی علیہ السلام یو ځل پیسې ورکولې، هغه وی صاحب زمانه محتاج له ورکا، نبی علیہ السلام وی خذه تیواله او ځان په مالک کا نو په خپل بیا غریب له ورکا. نو دا هم نه کې چې کبر هم نه کې. لیکن حکیم ابن حزام یو خبره د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې وکړه چې صاحب نن نه پس به د چا مال نه کموم، چا نه به شی نه اخلم. عمر به خلکو ته وی ای خلکه ګوان شئ ولې زه حکیم لره د حق ورکوم خو دې په خپله نه علي. صحابه خو عجیبه مثالونه عجیبه نقشې وي د حضور پاک مبارک. درونو د پیغمبر علیه السلام په هر یو سنت عمل کوي او په دې فخر وکړئ، فخر چې یو انګریز د خپل انګریز په لباس باندې چې هغه لنډې بونډې لباس دی په هغې فخر کوي. زه د خپل پیغمبر په لباس ولې فخر ونه کوم؟ چې خلک د انګریز په شکل فخر کوي نو زه د خپل پیغمبر په شکل ولې فخر ونه کوم؟ قسم دې د پیغمبر شکل ځان له فخر وګڼئ.
د پیغمبر عقیده ځان له فخر وګڼئ، د پیغمبر په طریقه خوراک، د پیغمبر علیه السلام په طریقه سکل، د پیغمبر د اودس ماتي چلم حضور پاک صحابو ته ښوولی دی. وایي چې اودس ماتوئ قبلې ته به نه مخ کوئ نه به ورته شا کوئ، استنجا کوئ نه به قبلې ته مخ کوئ نه به قبلې ته شا کوئ، او ځان ښه پوره پاک ساتئ، پاک کې، او د هغې نه پس اوبه استعمال کې، او مسواک ومږئ چې غاښونه هم پاک شي، غاښ مکمل صفا وساتئ. دا خشته ښکلې سنت دي. د مریض تپوس ته چې لاړ شئ ډېر ورسره مه کښېنئ، لږ ساعت ورسره کښېنئ چې د کور خاوندان تنګ نه شي. او د مسلمان په مسلمان یو څو حقونه دي. یو حق یې دا دی چې ته بیمار پرسي وکړې، او چې ته د مریض تپوس ته، زمونږ خلک څه کوي د مریض تپوس د سنتو په خیال ګورې څوک نه کوي. د زما تپوس کړی ځکه یې تپوس ته ځم، او د زما تپوس ته نه کړی نو کوم یې وله نه. هلکه خبره خو د سنتو نه وته په دې ځای ته چې یو مسلمان دی او ما ته پیغمبر علیه السلام فرمایي تپوس یې وکړه، نو چې ته د هغه تپوس له دې تر څو چې کور ته نه راغلې هغې پورې او یا زره فرشتې د رحمت دعاګانې دله کوي. د یو مسلمان د ملاقات دپاره د الله د رضا دپاره چې ته روان شې. ګوره پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله خوشحالیږي زه د ملاقات لدم تر څو چې کور ته نه راغلې فرشتې دله دعاګانې کوي، او فرشتې درته څه وایي؟ وایي تلل دې په جنت کې دي او راتلل دې په جنت کې دي. یو څیز کې ستا فایده ده سنتو په عمل کې. داسې نه ده چې ګنې هسې رسم دی، په دې کې ستا ته دومره نیکۍ لیکلي کېږي، ثوابونه لیکلي کېږي چې قسم دی که هغه ته هم شمېرې. نو د سنتو تابعداري کوئ ښه، د پیغمبر علیه السلام په طریقه، او فخر ګڼئ زما ښکلی پیغمبر دی، زما د هدایت دپاره الله لیږلی دی چې ما له کوم دین راوړی دی هغې کې زما د دنیا هم خیر دی، زما پکې د آخرت هم خیر دی، او زه په دې باندې عمل کوم. پرنجه وخت کې الحمدلله چې ته یې واورې ویرحمک الله سلام اچوه په مسلمان، السلام علیکم. دا سلام علیکم مه وایې، دا د ګناه لفظ دی. السلام علیکم ښه مزېدار ښایسته الفاظ. ګوره دعا دې ورته وکړه، ادې راته وایي وعلیکم السلام. کور ته ننوځې السلام علیکم. ما یو ځل وی خلکه په ښځو به مونږ سلام اچو. مې ولې ښځې هندوانې دي څه مسلمانان یې نه دي سلام به پرې نه اچې. السلام علیکم کور ته ننوځې نه، رښتیا وایه مونږ په ښځو سلام اچو، د ښځو نه تمه کوو چې ورننوځو سلام به را باندې اچوي. خیال در هم درته سلام نه اچوي، هم وایي ستړی مه شئ، هم راته وایي ستړی مه شئ. هغه راته دې نه وایي ته چې اواز ورکړې هلکه ښه چارې، چار خو څلورو ته وایي، مطلب دا چې ښه په څلوري شي. السلام علیکم لفظ وایه، وعلیکم السلام. په ښځه هم سلام اچو کور ته چې ننوځي، او که ښځه راله هغې به هم سلام اچوي. ماشومانو ته هم دا چل وښایي چې ماشومان رانوځي چې هغه در باندې سلام اچوي. دا ښکلې طریقې د ښکلې پیغمبر. اوبه چې څکې پخې لاس باندې نیسه جام، ډوډۍ چې خورې نو پخې لاس باندې ډوډۍ خوره، پوزه چې پاکې او دسمات یې پاکې نو په ګس لاس باندې پاکوه. جومات ته ننوځې خیخ په مخ کې کوه، او داسې وایه اللهم افتح لی ابواب رحمتک. او په پیغمبر علیه السلام درود هم ورسره وایي بسم الله والصلاة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. او چې بار وځې نو بیا په نبی هم درود اچوه، او داسې وایه اللهم انی اسألک من فضلک، الله ستا نه ستا فضل غواړم. ګاډی سټارټ کې بسم الله پې وایه، ډوډۍ خورې بسم الله وایه. حضور پاک فرمایي چې څوک ډوډۍ خوري او بسم الله پې وایي نو دې کې به شیطان ګوتې نه وایي. ور ډېرې بیمارۍ نن سبا د شیطان دا ډوډۍ مونږ خورو بسم الله پې ونه شیطان پکې پلیتې ګوتې وایي، چې خیر یې ته لاړ شي دنیا بیمارۍ مونږ له پیدا کړي. یو ځل نبي علیه السلام مبارک سره صحابه ډوډۍ خوړه، ډوډۍ ښه ډېره وه. یو کس کېناست هغې د نر بچي په درېو ډوړو هر څه خلاص کړل. نبي علیه السلام وفرمایل وی دې د خدای بنده که بسم الله ویلې به ډوډۍ ټول مونږ لپاره کافي کېده. نو بسم الله سره په ډوډۍ کې برکت هم پیدا کېږي. یو ځل نبی علیه السلام مبارک ډوډۍ خوړه او صحابه ورسره دي، یو کس راغی په دا منځ کې شریک شو. دې کې نبی هم وخندل، صحابه د الله رسول د خندا موقع خو نه ولې دی وخندل. وی دې ملګري ډوډۍ شروع کړه بسم الله ونه وي، نو په دې منځ کې ورته یاد شو نو بسم الله په منځ کې وي شیطان راته خدای وښو چې قی یې وکړه. د ده لاس سره د شیطان لاس یو ځای لګي او خوراک یې کو چې د بسم الله وي شیطان لاس اخوا کړه الټه وکړه قی یې وکړه. کور ته داخلېږي بسم الله وایه، کومه دروازه د شپې بندې نو بسم الله پې وایه. نبی علیہ السلام فرمایي چې د شپې وده کېږي ډیوه مړه کوه. دې زمانه کې د ډیوې مثال د هیټر دی، څومره فتنې پیدا کېږي. دا د ګیس هیټر چې څوک کولو پرېږدي څومره ورونه ترې ولګېدل، د پیغمبر په سنتو عمل نشته. ډیوه مړه کوه، هیټر دې مړ ساته، بجلی بې ضرورته مړې کوه چې ضرورت یې نه. ماشومان د ماښام نه پس بار مه پرېږده. نبی علیہ السلام فرمایي په دې وخت کې شیطانان راخورېږي، دې ماشومانو کې ګوتې وای او غلطې بیمارۍ پکې پیدا کوي. نو ماښام نه پس ماشومان د کوره بار مه پرېږدئ، او چې شپه پخه شي خیر دی که ماشومان د کور نه بیا بار وځي. دا طریقې دي.
دغه رنګې کمیس چې اغوندې نو ښې لستوڼې مخکې اچوه او چې کمیس وباسې نو ګس لستوڼې مخکې وباسه او پرتوک چې اچې نو ښې خپه مخکې دننه کوه پرتوک چې وباسې نو ګس خپه مخکې وباسه په ګسه اوږه درې ځله واچوه مخکې ته استنجا وکړه او استنجا پسې چارهدام وکړه او غسل نه پس د چارهدام ضرورت نشته دا ټول د پیغمبر مبارک سنتونه دي نو دا فخر ګڼئ ښه او چې څوک چاله نه ورځي چل ورته وښایې که تاسو د خپلو علماو سره لږه ناسته وکړه او د دې علماو نه هم لږ لږ تپوسونه وکړل چې یاره موږ ته نن د ډوډۍ لږ سنت وښایه نن د اوبو سنت راته وښایه د اودس سنت راته وښایه نو 10-12 منټه 15 منټه به دې پې ولګي خو ډېر زیات څه به زده کې او دا ټول د پیغمبر علیه السلام من احب سنتي چا چې زما سنتو سره مینه وکړه فقد احبني وي ما سره یې مینه وکړه من احبني چا ما سره مینه وکړه کان معي فی الجنه جنت کې به زما ملګری وي لباس وضقته د سنتو مطابق پکار ده دعا کې چې الله تعالی موږ د سنتو تابعدار کړي یا الله موږ د پیغمبر علیه السلام د سنتو تابعدار کړي خدای د حضور پاک ملګرتیا هم نصیبه کړي رب العالمین د نبی علیہ السلام د طریقې مطابق هم ژوند نصیب کې او د پیغمبر علیہ السلام د طریقو نه خلاف د ژوند نه مو ساتئ الہ العالمین که څوک مریضان دي دعا ورته وکړئ یو مریض دی په هسپتال کې دعا وکړئ چې الله وله شفا ورکړي نور څوک مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي که څوک تنګدست دی قرضداران یې الله ته یې قرضونه خلاص کړي د حلالو رزق یې نصیب کړي دا یو ملګری وفات شوی دی روخان صاحب هغه ته هم دعا وکړئ نن هم جنازه وکړه چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي زموږ یو بل ملګری دا جمع اعظم خان ورور د هغه والده وفات شوی مخکې ورځو کې دعا ورته وکړئ چې دې خټ کې چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي نور څومره مردگان وفات الله ټولو مغفرت نصیب کړي الله چې څوک جمدي دي موږ له د اسلام او د ایمان د هدایت زندگی نصیبه کړي خدای د دنیا او د آخرت د فتنو نه مو ساتي او د شرونو نه مو ساتي او د مخلوق د شر نه مو ساتي زموږ په عمرونو کې زموږ په مال او اولاد کې برکت واچي اخر کې به خدای دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې څوک اودس مات کی تش او اودس اوچ نه کی دا ډېره لویه ګناه ده دا دومره غټه ګناه ده ګناه کبیره نبی علیه السلام ورته ویلې ده او دا د قبر د عذاب ذریعه ده الله په دې د قبر عذاب ورکوي او داسې اوچ نه که جامې پلیتې شوې وجود یې پلیت شو فرض مونځ پرې پاتې کېږي دا ډېره لویه ګناه ده او مړي پسې که وفات شي څوک نفلي صدقه کوي یا خیرات کوي د دې باقاعده ثواب رسېږي مړي ته ښه د مدرسې په نوم چنده کوي او هغه خپله خرچه کې کوي دا ډېر سخته ګناه ده د مدرسې په نوم چې خرچه وکړي نه په مدرسه کې لګې او په خپل ځان یا د جومات په نوم چنده او په خپل ځان یې لګې دا ډېره لویه ګناه ده یو کس حق نه د ډېرو خلکو حقونه دي ووهل د مدرسې د جومات حق دې مو وهه خپل امام یا عالم پسې کنزل کول مونځ هم ورپسې کوي دا ډېر لوی جرم دی دا علماو توهین که مطلق عالم پسې څوک کنزل کوي شامل یې کړي دی کافر کېږي په دې باندې دا علماء توهین ډېره لویه ګناه ده او که یو عالم سره دې روانه ده عالمانو سره خو روانه راول په کار هم نه ده که ته داسې باندې ګیله منې نو ورسره ولاړ شه کښېنه ورسره چې یو سړی تا ته دین ښیي تا ته خدای ته رسوي ستا نه مخکې ولاړ د هغه په برکت تا ته 19 منځونه د جمع نصیب کېږي زه خو یم ډېر احترام یې پکار د بدقسمتۍ نه د یو دین که عیسایان وګورې او که یهودیان وګورې هغوی د خپلو مذهبي مشرانو دونه قدر کوي چې د حد نه وتي دا د انګریزانو یو د غیر دینو یو شی په مونږ کې را پرېښی دی چې مونږ باندې دا کوشش کوي چې د علماو او د خپلو مذهبي مشرانو پسې خبرې وکړو چې دوی سپک شي نو دین خو به دوی ښیي نو دا دین به هم سپک شي مدرسې به هم سپکې شي دا یو سازش دی او غلطۍ دار چا نه کېږي نو او د قتل چې بې ځایه مسلمان مړ کي قتل د دې ډېر لوی جرم دی ډېره لویه ګناه ده دوی حافظه مې کمزورې د دعا غواړي وظیفه چې حافظه کمزوري مولانا اشرف علي تانوي صاحب دا وظیفه خولی ده چې فرض مانځه نه پس د په سر ښې لاس ږدي 11 کرته د یا قوي وی 11 کرته حافظه به مضبوطه شي